درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به. قدم علينا حاجا سفر سنة 70 و300. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريس البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها إلى آخر الحديث. دا کتاب مبارک دا حدیث کتاب دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. دین مخی چمون کم دا حدیث کتاب ہوئی دا امام النووی رحمت اللہ علیہ کتاب. دا کتاب نم ریاض الصالحین او دا کتاب دا دینم الادب المفرد دا. دا حدیث کتاب دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلے دا. دا بخاری شریف نظام دا بیل جدا کتاب دا. او بدے کے مسلمانوں دا جوان تیرولو آداب خی آداب معاشرت چی جوان دو تیرین پا کم آداب و بتیرے دا شریعت احکام مبارکی احادیث مبارکہ ذکر کری. نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ رنگے باب پدی کتاب الادب المفرد کی روڑے دے دا اللہ تعالی آیت مبارک دا قرآن پاک دا سورة عنکبوت آیت مبارک تے چاہیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا. منگا انسان تا حکم کرے دا کل والدین اسر دا خسلو. دا آیت مبارک امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا باب عنوان مقرر کرے دے. باب دے بیان دا دی قول دا اللہ تعالیٰ کی چی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ حُسْنًا. اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی دی چی منگا انسان دا حکم کرے دا مور و پلاس و دا خسلو. ندی مبارک کی نبی علیہ السلام دو احادیث مبارک دا مور پلاس و دا حسن سلوک پارک راوڑی دی. رومانی حدیث مبارک راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا قدیم صحابون شرومانی اسلام پڑھمانی ایام کی اسلام قبول کرے دے پیغمبر علیہ السلام مانی ایمان روڑے. او مکثرین حدیث صحابون دے. نا صحابہ چی داجون زیاد روایتون امت تراغلی زیاد روایتون دے نقل شوی باغی کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے چی دینا 848 احادیث مبارک امت ترا رسیدی. ددی بزرگی سر نبی علیہ السلام ددی مرویات ددی کم روایات نقل کری دینو 848. او دا جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
او د نبی علیہ السلام سره په هر یو غزوه کې ټول عمر چې څومره غزوات نبی علیہ السلام کړي دي په هر غزوه کې نبی علیہ السلام سره شرکت کړي دي او په 20 هجری کې شلمه هجری کې د کوفی قاضي مقرر کړی شو او لس کال د کوفی قاضي 10 سال پورې د کوفی قاضي او موږ د حالات مخکې ویلو چې نبی علیہ السلام معجزه کتلی و هغه اوچ چیلای باندې پیغمبر علیه السلام لاس مبارک راخ کړو نو اوچ چیلای چې لنګشینو لړو باندې لنګونم نو کړي هغه چیلای چې رومانی لنګونم نو کړي الله تعالی داغي غوجان زده پېونه ډکه کو نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عبد الله بن مسعود چې دې هغه چیلای سرهون کې او راعي وشکون کې او دې ټول دا اوچ چیلای نه پي وسکل نو په دا موقع باندې نبی علیہ السلام دا معجزه وکړه مسلمان شو او بیا نبی علیہ السلام سره لازم او ملزوم شو پیغمبر علیہ السلام سره کامل محبت او عشق په هر غزوه کې نبی علیہ السلام سره شرکت کړی دی او د قران عالم او د حدیث عالم د قران قاری نبی علیہ السلام د دوی د خلی مبارکینا د قران تلاوت اوریدلو او د دې سره سره فقيه امته یعنی د دین د مسائلو نه خبردارو او د دې په مجلس کې په کثرت سره خلک غناستو د مسائل د دین د مسائلو باره کې به نه تاسو نه کول او په 32 هجری کې وفات شوه د 60 سال په عمر کې 32 هجری کې دوی وفات شوه نو دا حدیث مبارک امام بخاری رحمت الله علیه چې ذکر کړی دی او دا د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نبی علیہ السلام نے نقل دے دی بذریعہ سره دی فرمایي چې سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دعا جهان سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وآله وسلم نے سوال کو تپوس میں دیو کو چې ای العمل احب الى الله عز وجل الله جل جلاله ذات لرا کوم عمل زیات محبوب دی کوم عمل د الله تعالی زیات خوښ دی هغه کوم عمل چې الله د ډیر خوښ دی وقال محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایي دو خبرې په جواب کې ارشاد فرمایلی د دوه سوال کو او نبی علیہ السلام بلکې درې ځله سوال کو نبی علیہ السلام درې څه ذکر کړی دي اول سوال دا کو چې کوم عمل محبوب دی الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي چې الصلاة علی وقتها مصباح الوقت باندې ټول عملونه زیات محبوب عمل حتی چې د جهاد نه لوی اوچت عمل هغه دا دی چې انسان په خپل وخت باندې منځو په خپل وخت باندې مصباح دی او جمع سره پکار دی حدیث مبارک مفهوم دی چې انسان د موږ داسې طریقې سره وکړي چې نه د اودس چلن خیال وساتي نه د وخت خیال وساتي او نه د جمع خیال وساتي نو دا موږ یو ځړې کپڑے شکل کې راون کړی شو د په مخ واپس راوښتل چې موږ تاسو دې سره سره په خپل منځونو باندې اور کوو چې موږ د منځونو څخه حال دی نو چې د ټول لوی عمل د مور پلا سره د حسن سلوک نه سیوا د جهاد نه سیوا او د هر عمل نه زیات محبوب عمل الله تعالی ته الصلاة علی وقتها په خپل وخت باندې مسکول دی قلت ما تاسو کو عبد الله بن مسعود سے فرمایي چې ما بیا تاسو کو چې ثم ایو د دې پسې دیم نمبر کوم عمل دی چې الله تعالی ډېر محبوب دی نو قال محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایي چې ثم بر الوالدین دیم نمبر چې کوم عمل الله تعالی ډېر محبوب دی نو هغه مور پلا سره فصل انسان نه مور پلا خوشاله وي نه مور پلا خدمت کوي مور پلا رټینا مور پلا توف نه کوي او مور پلا سره سخت لهجه کې خبرې نه کوي سخت لهجه کې مور پلا سره خبرې نه کوي اوسې به نه کوي دا ټول په شریعت کې حرام دي ناجایز دي مور پلا باندې اوسې کې سخت لهجه کې اوسه خبرې کوي نافرمانی کې خبرې نه مني خدمت نه کوي خیال نه ساتي دې کو مور پلا غیر مسلم بیا هم د ټول حقوق او خیال ساتي بیا هم باندې اوسه نه کې سخت خبره وي نه کې حکم وي مني او هر حکم وي مني چې کوم د شریعت مطابق وي د مور پلا دیمه مرتبه الله د عبادت پس دیمه مرتبه هغه د مور پلا سره فصل وکړي قلت بیا ما تاسو کو چې ثم ایو
دریم نمبر کوم عمل الله ته ډېر محبوب دی د دې نه پس نو قال محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې ثم الجهاد فی سبیل الله. دریم نمبر چې الله ته ډېر محبوب دی هغه د الله په لاره کې جهاد دی، جهاد فی سبیل الله. مطلب چې دریمه مرتبه د جهاد ده، دیمه مرتبه ده مور پلار سره د ښه سلوک ده، او لومبۍ مرتبه مونځ په خپل وخت کې کول. لومبۍ مرتبه د مونځ ده چې په خپل وخت کې انسان په صحیح طریقې سره وکړي. او دریم نمبر جهاد فی سبیل الله دی، د الله په لاره کې جهاد کول. نبی علیه السلام حدیث مفهوم دی چې هغه کومه شپه ده چې د هغې ثواب د شب قدر نه هم سیوا دی. صحابهو نه یې تپوس وکړو چې هغه کومه شپه ده چې د هغه شپې ثواب د لیلة القدر د شپې د عبادت نه هم سیوا دی. نو صحابه وایي چې تاسو او الله او د الله رسول ښه پوهېږي. نبي علیه السلام په خپله جواب وفرمایلو هغه شپه چې انسان په جهاد کې د پهرې لپاره، د مسلمانانو د حفاظت لپاره او د دشمن د دفاع لپاره انسان ویښ پاتې شي، او دا خوف دا خطرې ده چې د خپل کور ته واپس رانشي. کله چې په بارډر باندې په سرحد باندې ولاړ بنده او د خپل د مؤمنانو مجاهدینو او د مؤمنانو فوج حفاظت کوي او دشمن د مخې ته ولاړ هر ټایم په دې خطر کې وایي دی په داسې ځای کې ولاړ چې د سره دا خطر وي چې د خپلو بچو ته واپس رانشي، او په داسې حالت کې د شپه تېره کړه او پهره یې ورکړه د اسلامي سرحد باندې د اسلامي مؤمنانو مجاهدینو د اسلامي فوج حفاظت کې شپرونه کا. نو د دغې شپې ثواب دا د شب قدر د عبادت نه ډېر زیات. نو د جهاد دومره لوی فضیلت دی، خو لیکن د مور پلار سره حسن سلوک مرتبه هغه د جهاد نه اوچته ده، او په خپل وخت کې په صحیح طریقې سره مونځ کول نو هغه اول مرتبه کې دی. قال حدثني بهن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام ماته د دې خبرو بیان وفرمایلو ولو استزدته لزادني، او کما ته نور تاسوونه کړي نبی علیہ السلام نور جوابونه راکړو. اوس په دغه موقع باندې دوی د دې دریو خبرو درې ځله پوښتنه وکړه چې کوم عمل محبوب دی. نو محبوب وفرمایل چې په خپل وخت باندې مونځ، بیا وفرمایل چې بیا کوم عمل محبوب دی. نو محبوب وفرمایل چې د مور پلار سره ښه سلوک، بیا وفرمایل چې د دې نه پس کوم عمل محبوب دی. نو محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د الله په لاره کې جهاد، د الله د لارې جهاد او د الله په لاره کې د مسلمانانو حفاظت د هغې مرتبه چې کوم دی هغه دریم نمبر ده. او که ما زیادت د سوالاتو کړی نبي علیه السلام به راته جوابونه نور هم راکړي، نورې خبرې به یې کولې، نورې خبرې به یې کړې وي، لیکن په دغه موقع دوی د درې ځله پوښتنه وکړه او نبي علیه السلام درې ځله مختلف اعمال ذکر کړ د جواب په شکل کې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح منځونو توفیق نصیب کړي. الله دې مور پلار سره حسن سلوک نصیب کړي. چا والدین وفات دي نو دې غواړي چې مانه دي مور پلار راځي، الله دې مانه د والدینو د حق مطالبه ونه کړي، نو دې مور پلار ته د بښنې دعاګانې ډېرې کوي او ایصال ثواب ورپسې کوي. ایصال ثواب دا چې نفل ورپسې روزانه کوو، سورۃ یاسین شریف وایي ثواب ورته وبخله، 2 رکعاته نفل ورپسې پکار دي او د بښنې دعاګانې ورته ډېرې پکار دي. الله تعالی به چې کوم انسان نه مور پلار خفه لاړ الله تعالی به د هغې حق په دې طریقې سره معاف کړي، او د دې نه پس د جهاد موقع راځي او د الله د دین خدمت هغه جهاد، د مدارسې خدمت، د جماعت خدمت، او دغه رنګې د حج د حاجیانو خدمت، د خدای لاره چې کوم هم د هغه جهاد دی، تبلیغ ټول چې کوم دی نو هغه د جهاد شعبې دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته کامل عمل توفیق نصیب کړي، الله دې کامل اخلاص نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. الله تبارك وتعالى زمنا طول ونحن معاف، النبي عليه السلام طول أمة ونحن معاف، طول هذه الناس تقبل آمين. كل رضا النبي عليه السلام كامل اتباع ونسيب لا درياد علينا غرور تكبر موسى لا نبذ أخلاق موسى. نبي عليه الصلاة والسلام كل أخلاق رضا نسيب، سنت طریقے کا محبوب، شریعت مطابق زندگی مناسب. اللہ طول پریشان رکھنے پر ایمان زمن طول خاتم نصیب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.